السلام علیکم زه منیس خان او نن دی د اکتوبر شلم تاریخ وزیر اعلی نوې چې راغلی سهیل افریدي صاحب هغه څه اهم اعلانات کړي دي. یو خو هغه دا اعلان کړی دی چې پیښور کې څومره خلک دي د خیبر پښتونخوا هغوی یو ګرینډ جرګه د هغوی د مشرانو راغوښتې په خیبر کې، او د دې مقصد دا دی چې په دې صوبه کې کم دهشتګردي ده، امن و امان صورتحال دی او نور ډیر معاملات دي، نو په هغې باندې یو د عوامو مشترکه موقف جوړ شي او د هغې مطابق بیا پالیسي جوړه شي. او هغوی دعوت ټولو له ورکړی بغیر د سیاسي هم دغه چې چا سره تعلق یو کو نه، هرې پارټۍ هر مشر له دعوت ورکړي. دا ډیره اهم مسله ده ځکه چې په پښتنو کې او خاص کر په قبایلو کې د جرګې یو ډیر لوی اهمیت دی. جرګو فیصلو له خلک اهمیت ورکوي او چې یو مشترکه فیصله وشي نو هغې کې به د صوبې او د عوامو فایدې په اسلام آباد کې په بندو کمرو کې زموږ د قسمتونو فیصلې کیږي او هغه د ګراوند ریالیټیز نه خبر چې په ځمکه څه حقیقتونه دي دی نه خبر، نو ځکه د هغې نقصان وشي او بیا دلته کې په عوامو کې د ریاستي ادارو او د ریاست خلاف نفرت پیلاو شي. نو د هغې نه بچ کېدو دپاره ښه خبره دا ده چې د عوامو نمایندګه خلک څه فیصله وکړي په هغې بیا ریاست او ریاستي ادارې عمل وکړي. دویم هغه په اسمبلی کې نن تقریر کړی د اسمبلی اجلاس یې راغوښتی وی کې ډېر اهم خبرې کړې وې. زه ترې ورته یو دوه درې غټې خبرې کوم. یو خو دا وی چې په صوبه کې به په 3 MPO کې سیاسي ورکرانو گرفتاری بالکل بند کړه، بل د سیاسي یا د سوشل میډیا د خلکو خلاف FIR دایم ټولې بند کړي. دا به سیاسي انتقام د پاره استعمال، نو دا ډېر ښه خبره ده چې د هرې پارټۍ کو مخالف او کو په حق کې د هغوی خلاف د سیاسي ورکرانو خلاف ریاستي مشندري استعمالول دا ښه نه ده. بل یو ډېر اهم اعلان وکړو چې تاسو ته پته ده چې ریجیم چینج د فرسوده نظام چا بې نقابه کړی، نو یو ډېر نر صحافي او د هغه نوم و ارشد شریف. په انویسټیګیټیو کې د هغه نه تکړه بادر صحافي نه و راغلی، او چې بیا په کم حالاتو کې شهید شو نو هغه ډېر افسوسناک و. په کینیا کې شهید شو او دلته په هغه باندې 16-17 FIR د غدارۍ شوي وي. دوبۍ ته لاړو، دوبۍ نه بیا حکام ورته وایي چې ته دې ځای نه وځه. کینیا ته لاړو، هلته ډېر په پراسرار حالاتو کې شهید شوی. د هغه په نوم باندې هغه اوس دلته په پیښور کې ارشد شریف یونیورسټي اف انویسټیګیټیو اینڈ ماډرن جرنالیزم یونیورسټۍ قیام اعلان کړی دی. دا ډېر بهترین خبره ده. د ارشد شریف په هغه ورځو کې پروګرامونه چې نو هغه خو کل کې نه شو کولی، خو هغه به یو سوال کو چې وہ کون تا، څوک و هغه چې ریجیم چینج پشاو. او بیا وخت ثابته کړه مولانا فضل الرحمن، شاهد خاقان عباسي دې ټول وویل چې دا ریجیم چینج د جنرال باجوا په وینا باندې مونږ کړی. محسن داور دې ټولو دا اعتراف کړی چې وہ کون تا، نو جنرال باجوا چې ریجیم چینج وکړو د ملک تباهۍ ته لاړو. بل پکې یو ډاکټر امجد دی د سوات نام امجد علي شاه صاحب، هغه په اسمبلی کې یو ډېر عجیبه ټیکنیکل سوال چوت کو چې اوس د افغانستان سره زموږ د جنګ او پاکستان شکر دی چې ډېر کامیابیانې حاصلې کړې، خو پاکستان ته په میډیا ووایي چې په 3 غنټو کې 36 چوکیانې د افغانستان باندې قبضه وکړه. نو وایي چې په باجوړ کې د ریاستي ادارې وایي چې 1500 دغه طالبان یا دهشتګرد یا TTP خلک دی. نو هغې خو 2-3 میاشتې وشوې، په 3 غنټو کې 36 چوکۍ قبضه کړې، په 2-3 میاشتو کې دا ولې مسله حل نه شوه. ډېر یو اهم ټیکنیکل سوال دی. بل یو ډېر عجیبه کیس بله ورځ شوی دی چې په اسلام آباد کې یو د اداره نیشنل سایبر کرایم انویسټیګیټیو ایجنسي، د هغې یو ډیپټي ډایرکټر دی محمد عثمان، هغه په ګن پوینټ د اسلام آباد نه د خپل کور نه اغوا شوی دی. اسلام آباد سیف سیټي ده، اسلام آباد زموږ دارالخلافه ده، اسلام آباد باندې د ټولو خلکو نظري انټرنیشنل میډیا هم ګوري. نو چې د هغوی ډیپټي ډایرکټر د کور نه اغوا شوی دی، دا ډېر د تشویش خبره ده. خو د هغې نه پس بیا څه چلو شو؟ هغې نه پس دا وشو چې دا ښځه ده روزینا عثمان، هغې کیس وکړو عدالت کې چې یاره زما خاوند را پیدا شي. نو هغې وکیل صاحب چې نن دی د هغه نوم دی رضوان عباسي، راجا رضوان عباسي، هغه وایي چې ما ته یې وی چې ته پټیشن داخل کا، خو هغې ته دمکیانې میلاوېدې د څه خاص خلکو طرفه چې دا
کیس دی واپس والا او نن هغه عدالت ته نه ورغلی نو د هغې وکیل ده ووایي چې کیدی شي هغه هم لاپته شوي. دا ډېر بدقسمتي ده چې په اسلام آباد کې خلک کېږي. بل طرف ته موږ وایو یاره انویسټر نه راځي، نو چې اسلام آباد کې ډیپټي ډایرکټر د کور اغوا کېږي نو انویسټر به څنګه راشي؟ د ټول نه اهم او افسوسناک خبر دا دی چې د ټرمپ چې کوم معاهده کړې وه د اسرائیل او حماس په ګن پوینټ یې کړې وه او هغې کې خلکو ته پته وه چې اسرائیل به د خپل وعدو نه تښتي. زموږ وزیر اعظم صاحب یې ډېر صفت کړی، سلوټ یې ورته کړی. دا دنیا عجیبه واقعه ده چې یو ملک سربره بل ملک سربره ته د خلکو په مخ کې سلوټ کوي. ټوله دنیا کې زموږ د خندا باعث جوړ شوی دی. خو غزه باندې د جنگ بندۍ نه پس بیا حملې وشوې او 70-75 فلسطینیان پکې شهیدان دي. دا چې کله معاهده وشوه نو د اسرائیل قیدیان د حماس سره او چې کله معاهده وشوه نو د اسرائیل یو وزیر ویلي په خپل عبراني ژبه کې بیا خلکو ټرانسلیټ کړي چې زموږ قیدیان آزاد شي موږ به بیا حملې کوو. حق وشوه. نن هغه خلک چې د معاهدې باندې جشن مناوه پکار ده چې چا ګارنټي ورکړې د امن او د معاهدې هغه خلکو نه تپوس پکار دی چې بیا د فلسطینیانو قتل عام شروع شو او په دې قتل عام کې صدر ټرمپ مکمل شامل دی ځکه چې هغه ویلي اعتراف یې کړی چې نیتنیاهو ما نه کومه وسله غوښته ما ول ورکړې وه او هغوی په ښه شدت سره هغه استعمال کړه او زموږ حکمرانان ول نوبل انعام ورکوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پاکستان یو ډېر ګل ګلزار ملک دی. الله دې داسې وکړي چې حقیقي د عوامو نمایندګان راشي، دا ملک آیین او قانون مطابق وچلیږي نو هله به موږ کامیابي وینو. کنې دغسې خلک به را باندې مسلطي د فام 47 په وجه باندې چې د هغوی صرف خپل نوکرۍ بچ کولو کوششونه د عوامو د مسلو یا د پاکستان د عزت هغسې خیال نه ساتي چې کم پکار دی. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.